सोशल मीडिया दाशी प्रोटेस्ट करो मंगा दानाई दबार एहतजाज करो तो वो आजमा च दल के सुमरम सोशल मीडिया रागली दा कागा मोबाइल यूज कियो कागा दा चा सर वडू की पेज दो गट पेज दी तो टूल नो मख के जदा वो डेरा मनना कोम बेच दोम पे दे एहतजाज के चाहम शराकत करे दे ओ दागे वर्सी सरा मला वलार दी दागम डेरा मनना को खो जमुना मुतालबه هم دقه دو درې مطالبې دي چې یو خو د پاکستاني چې څومره راتګ غواړي او هغوی خپل ټیکټونه ورکړي د حکومت په ټیکټ باندې هم نه نو د نورو ملکونو خلک چې ځي د هغوی دپاره په هاف ریټ باندې زمونږ پاکستاني چې څومره راځي د هغوی نه فول ټیکټ اخلي لمبې خو دا زیاتې دي دویم نمبر چې څومره پاکستاني ورسیز دي زمونږ حکومتي چارواکو ته دا خواست دی چې زمونږ ورسیز د پاکستان ته راوستي شي هغوی دپاره د فلایټونه ولېږلي شي او چې څومره لاشونه دي هغه یې دلته کې یو مور یو خور یو ورور د هغې په تمه دي چې زما بچې به نن راشي زما بچې به سبا راشي نو زمونږ دا احتجاج صرف په دغه سلسله سره دی چې زمونږ څومره ورسیز دی هغه د پاکستان ته جل ځل راوستي شي وزیر اعظم صاحب ته محمود خان صاحب ته او محمود خان یو خبره کړې وه وزیر اعلی صاحب چېرې زه په 40 غنټو کې دنه چې دی نو فلایټ لیږم کم نستا هغه 40 غنټې خو ختم شولې دا تقریبا 56-72 غنټې وشولې چې تر اوسه پورې د یو ورسیز د یو پاکستاني د لاش پته ونه لګېدله دا څومره ورسیز دي د هغوی د راتګ پته ونه لګېده په چاینا کې په سعودي په سعودیا کې دي په دوبۍ کې دي په یورپ ملکونو په ملیشیا په هر ځای کې دي هغې ټولو ته چې کوم دی نو ستونزې دي د ستونزو سره مخ دي نو موږ تاسو ته پلیز منت درته کوو دي حکمرانانو ته چې زموږ دا لږې خبرې د دې په دې باندې تاسو عمل وکړئ او که ونه کړی شو نو نن خو موږ احتجاج پر امن کوو خو بیا به احتجاج داسې نه وي بیا به موږ روډونه بلاک کړو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم جا رہے ہیں پشاور اور پشاور میں ہم احتجاج کے لیے جا رہے ہیں وہ مسافر بھائی وہ اوورسیز کے لیے جو آج ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں وہ بھائی ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں کیونکہ جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ تو اپنے لیے کچھ آواز نہیں اٹھا سکتے لیکن ہم جتنا بھی سوشل میڈیا ہے ہم ان کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ٹوٹا پوٹا باغ دوڑنا انشاءاللہ کچھ رنگ لائے گا انشاءاللہ کتن کو ہم روان ہوں پشاور تا احتجاج روان ہوں چې هر څه راځي نو انشاءالله دا به موږ برداشت کوو د پریس کلب مخې ته موږ چې کوم دی نو احتجاج کوو دې کې په ګڼ تعداد سره زموږ سره نور میډیا والا هم دي نو انشاءالله هلته کې ځان رسو او احتجاج کوو صرف د هغه مسافر وروڼو دپاره د هغې ورسیز دپاره کوم چې په بهر ملک کې دي او هغه دلته کې خپل ملک ته نشي راتللی ځان دپاره آواز نشي اوچتولی زمونږ سوشل میډیا د هغوی دپاره یو طاقت دی انشاءالله او مونږ ځو او دا آواز به اوچتو او که ونه شولله نو بل احتجاج به بیا مونږ روډ بلاک کوو دا به پرامن کوو بل به بیا مونږ روډ بلاک کوو څه مطالبات کوو خو دا خو خلک نه لګي مخکې مو خدای هم ولي د ټولو مکه دا چې څومره دلته کې ملګري راغلي د ډېره زیاته شکریه ده ټول د سوشل میډیا هم خو زه یو خبره دلته کې واضحه کوم بل ورځ مې کتل چې محمود خان دا خبره کړې ده چې سوشل میډیا باندې ټولې پروپیګنډې روانې دي نو زه محمود خان ته دا خبره کوم چې سوشل میډیا دا زمونږ د مسافرو او د هغې مظلومانو یو طاقت دی نن انشاءالله دا سوشل میډیا را پاسېدلې ده او انشاءالله زمونږ چې کوم احتجاج دی دا پر امن طریقې سره دی څنګه چې ذیشان به یې وي حاجي حیات صاحب وي علي خان به یې وي نور چې څومره ملګري دي او دا احتجاج یې جوړ کړی دی نو موږ انشاءالله دوباره به هم څنګه ذیشان به یې وي نو دا شان د اسلام آباد ته به هم ځو او بیا مو نه شوله نو بیا به چې دی نو ټول روډونه بلاک کوو انشاءالله او زمونږ دا آواز به تر هغې پورې وي چې تر کومې پورې ورسیز لاشونه نه راوړي او تر کومې پورې ورسیز ته ټیکټ نه پرې کړی او تر کومې پورې ورسیز یې راوستي وي ډېره مننه جي ناظرین تاسو په خپله باندې احتجاج وکړو په ګڼ تعداد سره دلته راغلو ډېر زیاته ګرمي وه ډېر ملګري راغلي وو سوشل میډیا والا هم مونږ سره د دې لپاره چې یاره زمونږ کوم وروڼه وي په ورسیز وي کم زمونږ وروڼه وي او هغه د پاکستان زمونږ پاکستان 70%
پاکستان چې کوم دین هغه د ورسیزو د لاسه چلیږي الله چلی او د ورسیزي چلی دلته کې زموږ کا دی ورسیزو د پاکستانیانو سره هغه کومک نه کولې نو الله چې دا خلک بدلوګي نمړو الحمدلله همغه وی چې یاره ولې نه په داسې موقع کې موږ د ورسیزو سره ودرېږو او ان شاء الله شانه بشانه به ولاړ هم یو زموږ دا ټوټه پوټه باغ دوړ هغه موږ وکړو بیا کو او نشو نو ان شاء الله موږ بل احتجاج بیا په اسلام آباد کې کو دا پر امن او بل به چې کوم دینو پر امن نیوي نو موږ وزیر اعظم محمود خان او بل محمود خان ته بیا هم دا خبره کوم چې محمود خان ته چې دا خبره کوي چې یاره موږ په 24 غنټو کې فلایټ برازي کم نه کم پاکستاني راوسته کم یو لاش راوسته دا په هر ملکونو کې چې دا دومره لاشونه پراته دي تر اوسه پورې کم لاش راوړو نو زمینت او زاری کوم په دې ویډیو کې تاسو کتل یو مور څومره جاړي څومره پریاد کې تاسو په خپل باندې واورېدل او ان شاء الله امید لرم چې زموږ ورسیز رونه چې څومره دي او سم مسلې وي هغه زموږ سره رابطه کولی شي او موږ تاسو لپاره باغ دوړ ضرور کو ان شاء الله باقي تاسو او تاسو همدارد آینده کدون تاسو اجازه غواړي خاطر او بعد سه د الله پامان